أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. 49 نمبر آیات تے سورۃ بنی اسرائیل. دے دن اللہ تبارک و تعالی د سورۃ د آخر پورے د قیامت تذکرے کئی او د کافرانو ته لوی زجر ذکر کئی په انکار بالقیامت باندې. کوم خلق چې د قیامت دراتلو نه انکاری دي هغه له لوی زورونه ذکر کوي او د هغه لوی اعتراضونه ذکر کوي چې کافران د قیامت په باره کې دا اعتراضونه کوي. نو پیغمبر ته دا جواب ورکړ. بیا په 51 نمبر آیات کې 52 نمبر آیات کې الله تبارک و تعالی د داعی هغه ته یو ادب خی چې د نرمۍ نه کار واخلي چرته کې هم د بدی جواب په بدی ورنکي. نو ډیر خلک په دین اسلام کې داخل شي. نو د دې ذکر کوي اولنې اعتراض دا وی مونږ چې کله خاورو شو او هاډو کې شو نو آیا مونږ به الله په نوې پیدایش باندې راځوندې کی؟ ودا خبره زما ذهن نه مني چې انسان خس کړي شي پټي کړي شي دې به څنګه راځوندې کیږي؟ ودا د منلو خبره ده. او یو واقعیا علماء کرام ذکر کوي حدیث نام ثابت ہے چې د قیامت په ورځ باندې الله تعالی یو سړی خپل مخ ته ودرې چې هغه په دنیا کې دا وصیت کړی چې ما ډیر ګناونه کړی دي او د الله خلاف می کړی دی چې ځکه لمړ شمن زما وجود به وسېږي زمانی مې رب په میدانونو کې وال وزوي او نیمه رب زما په دریابونو کې گزاره کوي. ویدغ انسان ته الله تعالی د قیامت په ورځ باندې فرمایي چې تاول داسې کول. ویده وای چې یا الله زه یریدم چې ما سره ته حساب کتاب ونه کی. نو الله تبارک و تعالی با د دې انسان دا دایری او د دې انسان چې کوم دې کې دا وجود دا خورشه دا الله راجم کې خپل مخ ته بودري چې زه خو قادر مطلق په هر چیز باندې زه یعنی قدرت عالم کولای شم. خدای داسې ولي وکړه وی الله ستاسو حساب کتاب نه یری وی الله به معاف. پدې کې اشاره شو هغه کافرانو ته چې کوم د قیامت په ورځ باندې دوباره راپورته کېدل نه مني. کتا خو خیال کړی ډیر خلک خپل مړی سيزي دا صرف دې لپاره سيزي چې الله ته دایره را غونډول ګران دي چې الله را پانه سي حساب کتاب وسرواني. په دې کې الله تبارک و تعالی زجر ذکر کوي انکار د قیامت نه. ګورا کته وسپنه شي یا ګټه شي یا داسې یو مخلوق شي چې هغه ستا پزړه کې ستا په وهم او ګمان کې هغه نه راګرځیدون کې اساس ده الله وې راځوندې کې. اصل کې مسلمانانو دا خبره په ذهن کې یاد ساتل پکار دي چې انسان
اصل انسان روح دی. دغه روح ته الله تبارک وتعالى د خاور یو جامه غوښتلې ده. دا جامه په دې دنیا کې الله د دې دنیا نه پیدا کړل او په دې دنیا کې به پاتې کیږي. ها دوباره چې دا انسان الله را پورته کوي، آیا داسې د خاور بدن بولور کوي کنه بل څه شکل شباهت بولور کوي؟ هغه بیا د هغه عالم خبرې. د دې دنیا د خاکی وجود په دې دنیا کې پاتې شي. دې ته نفس وایي، ستاسو وجود ته نفس وایي. خدا د دې روح سره لازم او ملزوم دی. دا نفس د دې روح نه بغیر هیڅ نه دی. دا روح د دې نفس نه بغیر هیڅ نه دی. الله تبارک وتعالى دا خپل مخلوق دا روح دای مخ کې پیدا کړی دی. د زوال نه راځي، روح باندې زوال نه راځي. دا روح د یو عالم نه بل عالم ته منتقل کی. ما او ته په پښتو کې وایو مړ شو، په اردو کې ته وایي وفات شو، انتقال شو، او په عربی کې ته وایي وفات شو. او وفات ټکی ده د عربی ټکی ده. په اردو کې د دې معنی ده انتقال کر گیا. نه انتقال کر گیا څه مطلب؟ د دې نه منتقل شو. نو انسان باندې مرګ نه راځي، دا صرف منتقل کېدل دي د یو عالم نه بل عالم ته. نو اصل کې انسان روح دی او روح باندې زوال نه راځي. او روح الله تعالی چې څنګه غواړي ځانته ودرولای شي او حساب کتاب وسره کولای شي. خو ستا د ذهن داده چې زه به د خپل خاکی بوټي وسېدم، خاورې به کم، ایره به کم، په دریابونو کې به گزاره کم، په منګوټو کې به بند کم، په دریاب کې به الاو کم، جما به الله نشي راځندې کوله. اصل شی روح دغه د الله سره یا په علیین کې ده او یا په سجین کې. نو دغه طرف ته اشاره کوي کافرانو ته. وقالو او ایدوی اذا كنا کلا چې مونږ شو عظاما هډوکی ورفاتن زرزرا ائنا لمبعوثون آیا خام برابور تکړل شو خلقا جديدا په پیدایش نبی سرا. قل تورت اوایا پیغمبرا کونو شیطاسو حجارتن گٹے او حدیدن یا وسبنا او خلقا یا اغ مخلوق مما یکبر فی صدورکم چلویم خکاریگی استاسو پزرنو کے. فسیقولون نفزردا چدیو بووی. دویم جواب داده کته ګټه شي، وسپنه شي، تانبه شي، ایره شي، هر څه شي الله به راپور تکي. فسيقولون ندیب بیا سوی چې دا کارونه به څوک کوي، دا موږ بیا دوباره څوک راځوندې کوي. فسيقولون من يعيدنا فزردا چې وبوي دوی من يعيدنا چا راپور تکړو مونږه. قل الذي تورتوا پیغمبراه غزات فطرکم چې تاسو یې پیدا کړی اول مرتين پاول ځل باندې. دا غزات راپورته کې چې ته پاول ځل پیدا کړی. ګوره مسلمانانو د نیګټونو تصویر استل آسان دي، د نقل نه نقل استل یعنی د اصل نه نقل استل ډیر آسان دي. د الله تبارک وتعالى هغه ته فاتر ذات د دې وجنه ویل کېږي. د فاتر معنی څه ده؟ په غیر د نقشې نه، په غیر د نیګټونه، په غیر د نقل نه الله تعالی پیدایش کوي. دا څومره چې د آدم علیه السلام نه تر دې وخت پورې پیدا شوی دی رونو، دا د الله سره نیګټوان نو، الله سره د دې شکلونه نو چې داسې وکړان کې داسې پیدا کوم کان کې او تر قیامت پورې چې څونه پیدا کیږي دا الله تعالی په خپل قدرت کامله پیدا کوي. هر انسان د یو نه مختلف که یو شان دي خو بیا به کوم فرق دی. رنگونو کې وګوره، مزاجونو کې وګوره، قدونو کې وګوره، څوک دندې څوک چتی. نو دا شکلونه الله په ګیړو د میندو کې پیدا کوي. الله سره مخکې څه شکل شبهات څه نقل وسره نو. اوس خو د انسان نقل موجود دی
د دې نه خو دوباره پورته کېدل ډیر آسان دي هغه ګرانو چې د الله سره وډو څه شکل نو او انساني پیدا نو دیو بووي اول مرت فاول ذل څنګه چې الله پاول ذل پیدا کړوي دغه شرم دي الله بیا را پیدا کی او په دنیا کې یو انسان په پنسل باندې یو شکل یو کارټون جوړي نو چې کله هم جوړ کی په دویم پر جوړي نه غشن نه جوړولای سنه سپوز اخلاق وګونه بغټ کچ راځي نشي جوړولای الله تعالی چې انسان څنګه پیدا کړ د متقا شان بیا دوباره پیدا کوي د عقیده پکار ده ورپسې فسينغذون اليك رؤوسهم پس دیو اخذ تا سرنا خپل دیو خوې الله نشرا پورته کې بیا د قیامت پر ورځ الله پورته کول نشي کولای او چې کله را پورته کې نو دی وای د مونږ چا را پورته کړو وای پیغمبر هغه ذات چې تاسو پاول ځل پیدا کړی نو چې کله اومن نو سر به خو دی الله قدرت والا دی ويقولون متى هو نو بل اعتراض داو چې دا به کله را پورته کوي چې مونږ ته غورز معلومه شي چې مونږ ځان له تیارې وکړو ويقولون متى هو او دی وای چې کله به دا ورځ درا پورته کېدلو قل تورتوا پیغمبران عسى ان يكون قريبا زردا چشیدا نږدې زردا چشیدا نږدې نو د قیامت ورځ الله پټه ساتلی دا د مرګ ورځ هم الله پټه ساتلی دا ځکه مرګ هم دا یو شکل د قیامت ته حدیث کې راځي ممات فقد وقع عليه القيامه سوچ چې مړ شو په د قیامت شروع شو ته وې مړه راځي با رستا د مخ چې لګیا دي دا په دې قبرونو کې فخېږي به دا قیامت ته پاره انسان نه دی وخت معلوم دی نه دی معلوم ورپسې دایته اصول ذکر کړي د نرمۍ نه کار واخلا یوم یدعوکم پدغه ورځ باندې باندې ورابلی تاسو فستستجیبونا پدغه ورځ باندې باندې ورابلی الله برابلی فستستجیبونا نو پس قبول تیابو کی دی بحق فستستجیبونا فذب قبول والو کی بحمدی صفاتونو د الله باندې د قیامت ورځ باندې کافر چې توته د الله حمد او تعریف بیان کړي فورا به تعریف بیانې او که په دنیا کې اوسه د الله طرف تراوګه نه راګرځي نو قران وی یوم یدعوکم فذغرز باندې با دیو راو بلی تاسو فستستجیبونا نو قبول والے وو کی دی بحمده فصفتونو د الله باندې وتظنون او تاسو او دیو ګمان کوي الا بستم چې دی وخت نه دی تیر کړه الا قلیلا مگر ډیر لږ ساعت د قیامت په مقابله کې دنیا انتهایی لګل زګه 50,000 کال ورځ د قیامت تا سبحان ربک رب العزت